دې ترغیب ورکړي. خو چې کله د مسجد نه د اغیارو د بيدینو خلکو اډو مرکز جوړ شي او پاغي کې د مسلمانانو او د دیندارو خپې والے کېږي، د هغې مسجد حکم بیا د نړېدو دی او هغه مسجد مبارک تعلیم ورکوي چې بیا ډیران ته نه جوړ کړي، ډیران یې ته جوړ کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر غصه و. ندی کې د دې کلي یو صحابي و، مخلص و، پاک و سچه مسلمانو، او د دې نورو 12 منافقانو په دې چل او فریب نه پوي چې دا جماعت بانه ده او نور بېدیني خورئ. ناغه ته ویلیو چې ته قاري او आवाज دې خوږ دی او دا خلک هم تا مني، نو ته به زمونږ د جماعت امام یې. نو 5 ټیمه جمع یې ورکړې وه. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه راوغوښته، وی نن نه بعد به ته چرته جمع نه ورکړې، تا د منافقانو مسجد کې جمع ورکړې، ته به بیا په جمع نه ودرې. مبارک چې دنیا کې حیاتو هغه پسې چا مونږ نه کړ، سوچه مسلمان. او چې صدیق اکبر صاحب 2.5 کاله زمانه تېره شوم چا مونږ نه کړ. او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه چې راله نو یو کلي کې د امام مقرر ده، نو څه عجیبه زمانه وه. امارت اسلامي څومره حاکم و، د یو وړوکي جماعت د پنجګانه امام اجازت به د امارت نه اخیستل کېده، او بیا به بالخصوص امیر المؤمنین هغه مولا راغوښته چې ما ته مخامخ کوي. لږ دا مولا وګورم چې دا څنګه سړی. بیا خاص کر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ډېره کلکه د پابندۍ زمانه وه. نو عمر فاروق رضی الله عنہ ته چا وویل زمونږ کلي کې وړوکي جماعت د امام نیسو، وی زه خو هغه سړی امام مقرروم چې یو ځلې وګورم وی پیژنم، ما ته خو امام راولی. امام چې راغی وی پیژند، وی ته هغه سړی نه چې تا د منافقانو په مسجد درار کې 5 ټیمه جمع ورکړې وی، همغه یم. وی تا باره کې ما فیصله کړې، تا پسې به څوک مونږ نه کوي. نو هغه بیا ورته قسم وخوړه چې زما د الله په ذات قسم وي چې زه د دې د فریب نه نوم خبر. بس ما ته راغلل چې ته مونږ ته جمع راکوه، ما جمع ورکړې ده. او چې زه کله خبر شوم چې دا د کافرو مرچل دی، نو زه د صحابه ملګری وم. دا مسجد چې ورانېده ما وران کړی دی، ما پکې کار کړی دی د ورانولو کې. بیا هغه دا قسم تصدیق وکړه چې دا صادقه دی، دا مخلص دی. هغه کلي ته یې بیا امام مقرر کړ.